چې کوم خلک سوځي هغوی دې سوځي، خو زمری دی زمری زمری دی زمری دې زمري ته وګوره، دا زمری دا زمری چې هیر یې نه کوې. نن د امریکې په دوره باندې تللی و، ځکه چې هلته کمانډ بدلېده. نو د کمانډ د بدلېدو په دستوره کې جنرال فیلډ مارشل سید سمندري له هم دعوت ورکړی و، نه د امریکې په دولت باندې لاړ. د هغوی د کمانډ تبدیلي وشوه، نوی جرنیل راغی د هغوی د فوج. د دنیا دوو دریو جرنیلانو ته ویلو، په هغې کې یو فیلډ مارشل سمندري هم شامل و. شکر دی په دنیا کې د پاکستان دون اهمیت را پیدا شوی دی. هغه ځای کې هغه نور ملاقاتونه مو کړه، نورې خبرې اترې مو کړه، خو د هغه نه یو صحافي تپوس وکړه چې یاره هندوستان وایي چې مونږ به د پاکستان اوبه بندې کړو. نو هغه ورته وخندله، وایي څنګه به یې بندوي؟ ورته یې ویې یاره جوي هندوستان ولې وایي چې مونږ به په هغې سیندونو باندې ډیمونه جوړ کړو د کومو سیندونو اوبه چې پاکستان ته ورپروزي. هغه ورته چې په قانوني طور باندې هغوی خو مونږ سره معاهده کړې ده، سینتاس معاهده کړې ده چې زمونږ د برخې اوبه به هغوی خامخا مونږ ته راپرېږدي، او دا د یو قانون او د یو معاهدې لاندې هغوی دا کار نشو کولی. او پسې بیا مې نښته وایي که بیا هم هغوی زورور شو ډیم یې جوړ کړه نو بیا. نو هغه چې ته دوه درې ځله دا سوالونه وکړه، نو جنرال سید سمونر ورته یو ډېر تاریخي جواب ورکړ، یو ډېر تاریخي جواب ورکړ. والله چې دا تاریخي جواب یې چې ورکړی دی، دا سړی مې دا سړی ته پروت دی، دا سړی مې دا سړی ته پروت دی چې ته به وایې چې ځان پې قربان کړم. ورته یې ویې چې ښځه تا خو ما نه دا سوال وکړه چې ښځه ډیم یې جوړ کړه، تا وایي په خیالاتو کې ډیم هم جوړ کړه، خو وایي داسې کار درته وکړم چې زه ډیم هم جوړ کړم. او وایي چې څنګه ډیم یې جوړ کړي که نه، او دی وایي چې ما ډیم جوړ کړ ما مکمل کړ. نو وایي صرف یو میزایل، صرف یو میزایل وایي د هغې علاج دی، یو میزایل به ور وړم او غونډ ډیم چې کوم دی نو هغه به بیا نی خبره به ختمه شي. او په ښکاره دی ورته د ټولې دنیا د خبریالانو مخکې ووایي، څه په پټه یې ورته نه دي ویلي چې وروره علاج یو بم دی، یو میزایل به پې ورپرېږدم، زیات نه زیات وي که ډېر زیات تاوان مې پې وشي نو یو 10 میزایله به پې ورپرېږدم. وایي نه به ډیم وي او نه به د ډیم هغه شکل وي، ویسپ هم نه وي، اوبه به را روان وي. خو ته خو اول هغه له دونه زړه ورکړه که نه چې دغه ځای کې خو ډیم جوړ کړي که نه. نو هغه خو خدای والی چې دغه ځای کې ډیم جوړوي، هغه ته ښه پته ده چې که ډیم مې جوړ کړو نو پاکستان یې رانولي. او اوس خو د پاکستان د فوج سره لښکر په ښکاره باندې ده ووایي چې که جوړ یې کړو ولې ولمه پرېږدم یې نه. اول خو ډیم په 100 ورځو کې جوړېږي نه، دا خو به دنه کلونه 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 اخلي او دی به چې ته دغه ډیم جوړوي. خو به هر حال کله که هسې د ډیم جوړولو پیښې هم شروع کړئ نو د 10 میزایلو کار دی، د 10 میزایلو کار دی. او دا ورته نن د پاکستان د فوج سره لښکر فیلډ مارشل اسم منیر ورته د ټول دنیا د خبریالانو د مخکې په نیویارک کې ورته دا خبره وکړه، په واشنګټن کې ورته دا خبره وکړه چې وروره صرف د 10 میزایلو کار دی، که جوړم کې د 10 میزایلو کار دی. ستا یو ډیم زه دغلته نه پرېږدم، ستا صرف هغه ډیمونه موږ موندلي دي چې تا هم را سره موندلي دي او موږ هم د سره موندلي دي، او زمونږ د خوښې اوبه د هغې نه زمونږ د برخې اوبه را روانېږي او پاکستان ته راځي. او ته د خپلې برخې اوبه اړئ او خپلو پټولی ورکوې، باقي زمونږ په اوبو باندې خېټه راچوله دا به راته ډېر ګران پروزي، ډېر ګران به راته پروزي. او دا سړی وینې، دا سړی وینې، دا سړی وینې، دا سړی وینې، دا سړی به دله غاښونه مات کړي، غاښونه به دله مات کړي، غاښونه 22 غاښونه